الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وأنا حبيب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طول حضرات بشوق محبت سر درود شريف الولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، زما غیور مسلمانانو، وقت مختصر دے، مال بیا سفر کول دی واپس مانا مخ کے تفصیل سرا علماء کرامو بیانات وکړه. زه هم اگر یغی خبر مخ کے تشریح کول غواړم او یو سو خبر به وکم انشاءاللہ، بیا تاسو نه اجازت اخلم. آخر کے بر ذکر مبارک مجلس کو یو خبره یاد ساتئ. زمونږ چې څومره اکابر، زمونږ چې څومره اسلاف تیر شوي دي، خاص کر اکابر علماء دیوبند، هغو به خبرې ډېرې لږې کولې، خو هغو به عمل ډېر زیات کو. نن مونږ خبرې ډېرې زیاتې کو. اول زه ډېرې خبرې کوم خو عمل زمونږ کمزورې دی. پکار دا ده چې مونږه عمل وکړو. دعا وکئ چې کومې خبرې زه کوم، الله دې ماته او تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي. راتلونکې چې کومه شپه ده، دا ډېره مبارکه شپه ده، عظیم الشان شپه ده، او هسې هم دا د شعبان المعظم عظیمه میاشت ده. د دې ډېر زیات نسبتونه دي، او دې میاشتې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول وایه صلی الله، بیا وایه صلی الله، نورو چته وا سره صلی الله، چې کم از کم زما دا ستړیوالی خو ختم شي که نه، ایمان کې دننه حرارت پیدا شي، گرمایش راشي. څنګه چې موږ یو ټرانسفارمر لپاره د یو کوڅې سمولو لپاره خپل د لیډرانو حلال حرام نارې لګو، او چې زمونږ کار وشي، خو مونږ داسې درود شریف ووایو چې مونږ نه رب ذوالجلال راضي شي. د کم هستی مونږ نو مخلو، د هغې عظمت وپېژنئ چې هغه څوک دی. هغه هستی ده چې ټول عمر خپل امت لپاره جوړلی دي. نن زما امت رونه د رسول الله مبارک د دې خبرې ته سوچ وکړي. زوم تاسو هم سابقه چې کوم قومونه تیر شوي دي، قرآن کې تفصیلا د هغو ذکر دی. قوم عاد، قوم ثمود، لوط علیہ السلام قوم، نوح علیہ السلام قوم، بنی اسرائیلیان، هغو چې کم ګناهونه کړي دي هغو ته نقد سزا ملاو شوې ده، نقد عذاب. او د هغې ټولو قومونو ګناهونه مونږ را جمع کړو، نو مونږ یو یو کې دننه هغه موجود دي. د هغې نه باوجود بي چې نن زمونږ مخونه نه خرابېږي، په مونږ باندې دا ځمکه نه الټه کېږي. تاسو وګورئ، زمونږ د بادشاهانو نه واخلئ تر لاندې پورې ټول په ګناهونو کې ورځ شپه تېروي، دین دشمنۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم
دشمنانو ته ازادي ورکړې ده. زمونږ په تاڼو کې وګورئ، زمونږ په کچېرو کې وګورئ، هر ځای کې رشوتونه شته که نشته؟ زمونږ په معاشرې کې دننه بے حیايي عام ده که نه ده؟ زمونږ په دکانونو کې دننه فراډ شته که نشته؟ خالصو پیو کې 1 کیلو پی که موږ د میخې نه ولی شو نو 2 کیلو پکې اوبه اچو، دې نه غټه بله کمه تباهي ده. په قرآن کې دی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. علماو نه د دې تشریح لږ واورئ چې د دې څه مقصد دی، څه معنی ده، څه مطلب دی. د ټولې خبرې عذاب ته دعوت ورکوي او بیا سار ماښام خفه کېږئ به نه، تاسو سره مینه ده، کلاوه خبره کول ښیي. مونږ ایمان پر رسول الله مبارک راوړی دی، مونږ خپل آیډیل رسول الله مبارک ګڼو، د محبت دعوې مونږ رسول الله مبارک سره کوو، او رسول الله مبارک چې کوم کتاب راوړی دی په هغې باندې زمونږ عمل نشته. رسول الله مبارک چې مونږ ته کومې طریقې ښودلي دي په هغې زمونږ عمل نشته. ولې زما ځوان نن د بغیر ټوپۍ نه په جومات کې ناست دی؟ آیا دغه زما ځوان د ډي سی ای سی د گورنر د وزیر اعظم د وزیر اعلی د چا جرنل په مخ کې داسې تلی شي؟ ډېر په ادب سره به ته ودرېږې، ډېر په احترام سره به ته ځې، خو څه وجه ده د رب ذوالجلال د کائنات رب په مخ کې زه ولې دومره غفلت کې یم؟ تلل خو اقه رب څخه دي، مونږ له دا هر څه هغه رب را کړي دي. بهرحال خلاصه دا ده د ټولو کارونو نه باوجود که نن زمونږ مخونه نه خرابېږي، به مونږ دا ځمکه نه الټه کېږي. لوط علیه السلام قوم یو ګناه وکړه، الله فرشتو ته حکم ورشئ دا ټوله ځمکه پې الټه کوي. نن زمونږ په ملک کې د همجنس پرستۍ نارې لګي که نه لګي؟ نن زمونږ په ملک کې همجنس پرستي عام ده که نه ده عام؟ زنا عام ده که نه ده عام؟ فحاشي عام ده که نه ده عام؟ زمونږ که لیډران دي هغه هم ښځو سره ناست دي، که زمونږ نور عجیب حالات دي، که دې نه باوجود دا ځمکه په مونږ نه الټه کېږي. دا صرف د رحمت للعالمین سرور کون و مکا خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د شپې د جړا دواګانې دي. زمونږ خوږه مور د جنت د ښځو سرداره حضرت امجی عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق فرمائی چې رسول الله مبارک بچے شپې تهجد کول په سجدو کې به دمره الله ته جړل چې رافپې به یې وپړسېدې او د سینې مبارک نه به داسې آواز راته ته به وایې چې کټوی خوټ کېږي. دا چاله دا خپل ځان له نه خپل د امت لپاره. او چې کله دنیا نه تشریف وړه هغې وخت کې به حضرت جبریل امین ته فرمایي چې جبریل امین زما د تلو نه بعد به زما د امت څه کېږي؟ زه الله رب العزت سره د ملاقات خواهشمند یم، تلل غواړم، زم تیار یم ملاقات لا، خو د دې ګرنټي څه ده چې زما د تلو نه بعد به زما امت ضایع کېږي نه. الله رب العزت ورته تسلی ورکړه چې زما محبوب ته ورشه ووایه زه هم ستا ملاقات ته خواهشمند یم، ته راځه، ستا د راتلو نه بعد به ستا امت زه تنها نه پرېږدم. دا ټولې خبرې دا د رسول الله مبارک نن ولې زما ځوان د رسول الله مبارک هغه شکل چې دی مخ مبارک هغه ولا خوښ نه دی؟ ولې مونږ سار ماښام خپله ګیره اوچتو او نالۍ ته یې غورځو؟ یاد ساتئ دا ګیره خریل دا د کافرانو طریقه ده، دا د انبیاء علیهم السلام صحابه کرام او د اولیاء الله طریقه نه ده. د تمام انبیاء ګیره مبارک وي، د تمام صحابه کرامو ګیره مبارک وي، او د دنیا کې ټولو کې حسین الله حبیب و محبوب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته ټولو کې حسین او دغه په مخ ګیره مبارک. دې لپاره دا خبره مې ځکه هغه طرف ته وړله
چې افسوس خبره ای کو سه زما نارې ولګولې تاسو به شور شروع کې جماعت به موږ په سر زموږ نارې مه لګوئ خیر دې موږ ته مه پاسئ خو زموږ چې کومې دا حقیري خبرې دي دا ومنئ مرګ په سر ولاړ دی الله مخې له تلل دي زه به هم د الله مخکې پیش کېږم تاسو به هم پیش کېږئ او هلته به دا لیډران دا دوستان دا رونه دا ښځې دا پلاران هېڅ به هم نه وي هلته به یو انساني فرشتې به او رسول الله مبارک او د رب ذوالجلال په مخ کې به یو رحمان بابا غوسې نه وي وی انسانه هوښیار شه چې کله قبر ته کوشي چې یو دیوال ته د مخ او بل ته د شا شي هلته به درته پته ولګي دې لپاره چې کله د رسول الله مبارک نوم راغی نو څه به وایئ صلی الله علیه وسلم خو په ذوق سره شوق سره خو په مینې کې محبت کې راشئ عشق تقاضا دا ده آغا رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم فرمای راتلونکې چې کومه شپه ده د جمعې شپه د دې باره کې چې ای زما خوږو صحابه کرامو زما غلامانو او تر قیامته پورې راتلونکو په ما باندې چې چا ایمان راوړ دی او زما غلامی کړ ده او زما د ختم نبوت تحفظ کړ دی زما د دین او د اسلام د شریعت او زما د وارثین چې کوم علماء کرام دي دغه احترام کوون کی ټولو ته دا اعلان دی چې راتلونکې چې کومه شپه ده روشن رات روشن دن هغه د رڼا شپه د رڼا رز په دې کې ما باندې کثرت سره درود شریف لولئ څه کوئ کثرت سره درود شریف لولئ منوره شپه منوره رز په موږ باندې کثرت سره درود شریف لولئ رسول الله مبارک فرمای صحابه ډېر عاشقانو هغې ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ لپاره یې مسله اسانه کړه که نه چې دا منوره شپه دا منوره رز کومه شپه کومه رز دي آقا رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د جمعې شپه او د جمعې رز د جمعې شپه او د جمعې رز په ما باندې کثرت سره درود شریف لولئ د درود شریف ډېر زیات فضایل دي لولئ به که به نه لولئ دو فضائل ترتا اورم اول دا رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ما باندې کثرت سره درود شریف لولي څوک کثرت سره درود شریف په مال ولي ولې چې دا ډیره لویه وظیفه ده زمونږ حضرت جی رحمت الله علیه څنګه به چې څوک هم راغی حضرت زما دا پریشانیانې دا بیماریانې دي هغه به وی چې صرف درود شریف لولئ د دې نه غټه وظیفه بله نشته دا دومره لویه وظیفه ده چې رب ذوالجلال فرمایي دا وظیفه زه هم کوم دا زما نوراني فرشتې هم کوي اے د آقا رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم غلامانو امتیانو اے زما بندگانو تاسو هم دا وظیفه کوئ په خپله ارشاد فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما رسول الله مبارک فرمایي چې څوک کثرت سره په ما باندې درود شریف لولي قیامت پر ورځ به دومره ما ته نږدې او چې څوک ما ته نږدې شو هغه لار سیده د جنت ته هغه به جنت ته داخلېږي نو جنت ته داخلېدل غواړئ که نه غواړئ نو دې لپاره درود شریف به ډېر کثرت کوئ دویمه خبره ډېر زیات فضایل دي وخت لږ دی ما به درته اورولو ډېر لوی فضایل دي رسول الله مبارک فرمایي چې څوک روزانه 1000 پیرې درود شریف لولي 100 پیرې درود شریف لولي 1000 پیرې درود شریف لولي د مرګ نه مخکې به جنت کې خپل محلات وګوري پوښلې او کم کس چې کثرت سره درود شریف لولي د رسول الله مبارک زیارتونه به ورته نصیب کیږي
په مال کې اولاد کې وجود کې به برکات راځي او د حرمینو شریفینو زیارت به ورته الله نصیب کوي. دې لپاره روزانه کم سے کم 1000 ځله زر ځله درود شریف ولولئ. وایشلی لولئ به که نه به لولئ؟ دویمه خبره ذکر الله د الله یاد او عبادت. دا اوس مخکې 15مه شپه را روانه ده. دا ډیره د عظمتونو شپه ده، ډیره مبارکه شپه ده او د الله رب العزت د طرف نه یو منادي یو आवाज کوونکی आवाज کوي، اے د الله بندگانو. الله رب العزت فرمایي شته څوک د بخشش طلبګار چې زه هغه بخشش وکم، شته څوک د رزق حلال طلبګار چې هغه ته زه رزق ورکم، شته څوک داسې کس چې هغه تنګي زه هغه تنګ دستیا لرې کم. دا د الله رب ذوالجلال له طرف نه منادي आवाज لګي او په دې شپې باندې الله رب العزت آسماني دنیا ته تشریف راوړي، خاص رحمات نزول کیږي. علماء کرام فرمای په دې شپې باندې کوشش کوئ چې کم اوده شئ، ټوله شپه د الله یاد او عبادت کې تیر کئ، د الله په ذکر کې تیر کئ، په استغفار کې تیر کئ. په دغه وخت کې د اعمال نامو چھان بین کیږي، ډېر اعمال نامې فرشتو ته حواله شي د فلانی فلانی چې راتلونکي کال به د سره څه کیږي، کم به ژوندی پاتې کیږي، کم به مري، کم به بیماره کیږي، کم به حج لځي. دا ټولې قصې او بهترین خبره په دې شپه دا ده چې د الله یاد وکړو، د درېمې کلمې کثرت وکړو، استغفار کثرت وکړو، درود شریف کثرت وکړو او ډېر خپل رب ته وجاړو، فریاد وکړو، الله نه دعاګانې وکړو. حضرت امه جی عائشہ طیبہ طاهره فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې 15مه چې کومه شپه د شعبان دته شب برات وي، په دې شپې باندې به ډېر عبادت کو او په دې میاشتې کې به کثرت سره روزې ښودلې، نوافل به یې کول. امه جی فرمایي چې روزې کې به رمضان مبارک کې چې کوم شرعي عذر دی هغه به لاحق شو، نو ما به د روزې نه بعد چې کومه میاشت راځي هغې میاشتو کې به ما قضا نه ښودلې، بلکې ما به شعبان ته ځان رسو چې زه به دا قضا روزې قضا عبادتونه به په شعبان میاشتې کې کوم. دا روزې چې دي دا به شعبان میاشتې کې راګرځوم، ولې چې رسول الله مبارک به کثرت سره روزې په شعبان میاشتې کې ښودلې، نو زه به ورسره هم کېږدم، نسبت بشي. دا ډېر د عظمتونو میاشت ده. ای زما خوږو ورونو، نن موږ دنیا پسې ولګېدلو. دنیا کې څه شی دی؟ که تا څخه ډېرې پراپرټیانې رالی نو څه چل به وشي، که تا څخه غټ غټ ګاډي رالی څه چل به وشي، که تا څخه ډېر مال او دولت راغی څه چل به وشي. قارون نه ډېره خزانه و تر څخه نشي راتلی که نه، وشلی دا ټول مال به دغلته پاتې شي. اللہ پاک فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، عقل من اخیار سمجھدار کس آغا دے چې هغه زما یاد او عبادت کی، سو کی یاد او عبادت، او په دغه کې اطمینان دی، په ذکر الله کې اطمینان دی. زما په یاد او عبادت کې رب ذوالجلال سوي اطمینان دی. په مال و متا کې د دنیا د فانی ژوند کې هیڅ مزې نشته، اصل مزې په ذکر مبارک کې دي. دې لپاره زمونږ نیکه پیر، زمونږ د والد سے پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه چې د فضائل اعمال مصنف دی، ډېر لوی صوفیو، ډېر عظیم محدث، مفسر، مجاهد او عظیم سیاستدان هم.
او د تبلیغی جماعت چې کوم دا کتاب مونږ لولو تبلیغی نصاب فضائل اعمال دا ټول هغې لیکلی دي هغې چې کوم ځای کې فضائل اعمال لیکلی دی تبلیغی نصاب یې لیکلی دی هلته فضائل ذکر هم لیکلی دی فضائل درود شریف هم لیکلی دی او موت کی یاد یو کتاب لیکل دی زما خوږو مسلمانانو هغه ضرور مطالعه کړئ ستاسو به زندگی بدل شي څومره چې د علماو ته نږدې کیږئ څومره چې اهل الله ته نږدې کیږئ څومره د الله ضربونه لګوئ چې څومره درود شریف تر نه لوستی کیږي اولولئ الله محبوبان بشئ ابھی کا نا اردو کی خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے زه اکثر د جنید جمشید مثال ورکوم تاسو به کتلی مخکې به په دې پاکې خولې مانې په دې پاکې خولې مانې به غلط کارونه کول غلطې خبرې به یې کولې زمانې به ورته ډم وی دا ډم دی او چې کله د دې تبلیغي جماعت دی برکته د دې علماء او صلحاو دی صحبت دی برکته الله د وخت اولیاء الله قدمونو ته ورسو نن هم د دارالعلوم کراچۍ کې د لوی لوی اکابرو په قدمونو کې دغه قبر دی کم ځای کې چې زمانې به ورته ډم وي او علما او دیندارو به نفرت کو د زمانې په غفلت کې و بیا یو وخت داسې راغی چې هغه حضرت جنید جمشید جوړ شو دا ولی دا د اهل الله د صحبت د وجنه دې لپاره یو د مزونو ډیره پابندي کوي الله یاد او عبادت کې وخت تیر کوي سری ستی رحمت الله علیه یو ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی په ذکر درته لګه خبره کوم نن وی سي چلې ذکر مکوي نن سي چلې الله ضربونه ملګوي نو سوکو مالغه مزه راکوي تاسو له مزه راکی که نه راکی بی چې څوک نه لګوي نو څوک ذکر نه کوي مه کوئ که نه مونږ در باندې زور نه دی اچولی چې بی مه کوئ اوس یو انسان دی هغه وي ګوډه 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 او خوړلی نی او خبرې ورپسې کوي چې دا ګوډه لاسې شی دی اوس ماله مزه راکوي دا غرونه د الله ذکر کوي دا دیوارونه د الله ذکر کوي دا اوبه د الله ذکر کوي دا چرند و پرند الله ذکر کوي زمکه اسمان د الله ذکر کوي اے انسان اثار چې ته غافل او دی داسې ادا بانگی چې الله اکبر اوازونه اوچت کی کنه کی خوان کی کنه ام من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هر شی د الله ذکر کوي یو دا انسان غافل دی وځي ودی ذکر کوي دی الله زو چې کمر ذکر اونکم زه بېچین بس پزړه باندې مې بوجي زمونږ چې څومره اکابر تیر شوي دي حاجی امداد الله صاحب رحمت الله علیه رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه حضرت شیخ الهند حضرت مدنی رحمت الله علیه حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه حضرت زاروی رحمت الله علیه دی ټولو با ذکر جهری کثرت سره کو دی الله ضربونه به زور لګول حضرت قاسم نانوتوی رحمت الله علیه باری کې راضی شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت الله علیه دا خبره لیکل چې یو ځل یو کمره کې قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ذکر کو زمونږ په دې سلسله کې کنه سلسله چشتیه کې لا اله الا الله نفی اثبات دیتا دا ذکر یې کو کمره بند وا تیاره وا تهجد ټیم دا شپې به را چوکیداران ګرځېدله وی چې کوم ځای کې حضرت د نفی اثبات لا اله الا الله ذکر کو د الله ضربونه یې لګول هغې ضربونو سره به یو داسې آواز راته ته به وایي چې څه شي ځمکې له لا دیوار له سر راچوي واقعه لیکلې ده او دا حقیقت دی وی هغه چوکیدار اریان شو حضرت ذکر کیا ورسره ډزاري آواز راځي چې دا څه دي هغه وکتله کړکۍ میړکۍ بندې و یو څه ځای نه ورته
معلوم شه داسې دکې ولا ورکړ چې وې کتله حضرت قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ناست دی او ورسره یو غټ مار دی څه دی غټ مار چې حضرت وی لا اله هغه مار چې دی هغه سر اوچتي چې حضرت وی الا الله نو هغه مار خپل سر په زور سره په دې ځمکه راواچي هر شی دی الله ذکر کوي دغه زمونږ والي صاحب رحمت الله علیه واقعه ده د جنوبي پنجاب دی طرف داسې ګرمیانو موسم او فصل یو حال کې پروګرام هغه التمام بیان کړ دی ذکر مې هم کړ دی سعادت لا حاصل دی ما والي صاحب رحمت الله علیه بیانو کا غنه بار دی الله دنوم ضربونه لګول ډیر زیاته مجموعه چې ذکر شروع کو یو څو تسبیح چې وکړي نو خلکو منډې ترړې شروع کړي دغسې مجمع ناسته وه منډې نو حضرت تپوس وکړه بھئی دا ولې دا خلک منډې وي ولې ذکر ولې نه کوي وی حضرت تاسو ذکر کوئ وي دلته د مجمع ته ډېر لوی مار راغی دی اپله د فصلونو نه حضرت ورته ښه وی ټول خلک په ځای کښېنئ هېڅ څوک نه خوځئ ټول ما سره ذکر کوئ او دا مار چې دی دی هم دی الله دی نوم تګې دی دی هم دا خوش نصیبه خلک کتل غواړي دا څوک دی الله نوم اخلي چې زه ورشم زوم هغې خلکو دیدار وکم زوم دی مجلس کې شامل شم او ټول خلک د حضرت په حکم کېناستل ملګرو یې مونږه کتله هغه مار هلته غټ مارو وی حضرت فرمایل دی هم ذکر له راغلی ذاکرینو سره شاملېدو له راغلی دی چې څه ټیم دا ذکر ختم شنو دا مار به بیا تاسو ته نه ښکاري وی اقسې وشله چې حضرت ذکر مبارک مجلس ختم کو هغه مار بیا دوباره ښکاره نشي هر څه دی الله ذکر کوي یو انسان دی چې هغه د الله ذکر نه غافله دی اے انسانه د الله ذکر کوه سر ستی رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی دی هغه یو ځل په داسې په لاره روانو نو یو دا چرسی شرابي د دوم خپله دنیای هغه داسې نالی کې ناست و دا اکثر ګنده ځایونو کې ناست دي الله دې حفاظت وکړي د ټولو نو هغه نالی کې ناست و دا مخې د ګندګۍ نه ډک و هغې شراب څکلو کې هم هغه د الله نوم اخلي الله 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 سر ستی رحمت الله علیه چې وکتلو دا شرابي انسان په ګنده خوله د الله نوم اخلي ډېر عجیب ورته ښکاره شله او هغه کس یې هلته نه اوچت کو یو طرف ته یې بوته مخې وله ووینځه وی انسانه ته د چا نوم اخلې ته د رب العالمین نوم اخلې او په داسې ګنده خوله فورا یې وله مخ ووینځه وی اوس اخله نوم او هغه خپل شرابو کې مست و سر ستی رحمت الله علیه لاړ هغه شرابي چې لږ هوش کې راغی وی دا زما دا مخ چا ووینځه خلکو ورته ووی چې نور خو نیو خبر خو ستا خوانه سر ستی رحمت الله علیه تیر شوی و غالبا چې هغه به دا کړي الله اکبر سر ستی رحمت الله علیه فرمایي زه چې سار 3 بجې تهجد له جومات ته لاړم ما دروازې له دکه ورکړه چې ګورم د محراب قریب یو کس دی هغه خپل رب ته ولاړ دی په تهجد وخت کې وی ما وی نه پورې ما نه مخکې څوک نه دی راغلی تهجد له دا اول ځل دا ما نه مخکې څوک په مصلې ولاړ دی چې راغې وی کتله مخ ته یې وله داسې وکتله هغه شرابي و چې په ګنده خوله سره یې د الله نوم اغسته او سر ستی رحمت الله علیه وله مخ وینځه سر ستی رحمت الله علیه په جړا شه په چغو چغو جاړي وی الله دا خو هغه شرابي انسانو چې په ګنده خوله یې ستا نوم اغسته نن د ما نه مخکې هغه په مصلې ولاړ دی یو اواز ورته راغی وی سر ستی تا ما لپاره زما د عظمت زما د وحدانیت او زما د لوی عزت دې وساته تا د ده مخ ووینځه ما لپاره ما د ده زړه ووینځه تا لپاره
د الله نو مخلی دا زړونه به صفا شي خپل پله مه ګورئ خپل اکابرو ته ګورئ مختلف نارو سره خلک راغلي دي موږ هغو هم هدایت دعا کوو اصل د الله ذکر کوئ لږ تنهایه کې شپې پاسئ که نه الله ته ودرېږئ بیا د الله نوم واخلئ که مزه یې تله رانه کړه چې څه جرم دی زه قبلول ته تیار یم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه فضائل ذکر کې دننه دا دوه حدیثونه راوړ دي ډیر دي خو دا مختصر درته ویم وی رسول الله مبارک فرمایي دی الله دمره ذکر کوئ دی الله دمره یاد کوئ دمره دی الله نوم اخلئ دمره دی الله نوم اخلئ چې خلک درته لیوني ووایي چې خلک درته څه ووایي لیوني مجنون درته وایي مجنون لیونی پاگل دمره دی الله نوم اخلئ زموږ اکابرو به داسې دی الله نوم اخسته چې واقعي خلکو وایي دا مجنون دی او بل حدیث مبارک مفهوم دی چې دمره دی الله ذکر کوئ دمره دی الله ذکر کوئ دمره دی الله نوم اخلئ چې منافق درته ریاکار وي چې منافق درته څه وي ریاکار وي د الله نوم به اخلئ که نه به اخلئ الله نوم اخلئ ډېر خوږ نوم مبارک دی او رسول الله مبارک فرمایي چې هغې پورې به قیامت نه راځي چې کله پورې یو کس الله 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 نوم اغوستلو والا په دې ځمکه شته چې څو پورې یو کس په حدیث کې الفاظ دي الله 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 نوم اغوستلو والا په دې درته شته قیامت به نه راځي او چې کله دا نوم اغوستلو والا ختم شله فوراً به بیا اسرافیل علیه السلام ته حکم وشي ورکه فوکې ټول به بیا به نه ځمکه نه به اسمان هر څه به درهم برهم اذا الشمس کورت پوهېږلی ډېر بس دا به بیا اسم پاتې ني دې لپاره د الله ذکر به کوئ که به نه کوئ درود شریف به وایئ که به نه وایئ انشاءالله او آخر کې ترته ولې چې دا روحاني اجتماع ده دا خانقاهګانې دا څه لپاره دا دې لپاره چې زمونږ خپل معمولاتو کې دننه خپل په اعمالو کې دننه روحانیت پیدا شي څه چلو شي پوهېږلی نن څه وجه ده مسلمان مونځ کوي هغې نه باوجود هم غلا کوي هغې نه باوجود هم ګناهونه کوي زنا کوي فحاشي کوي خپل د رور حق وی حالانکه کم انسان چې مونځ کوي هغه منکراتو نه بچ شي خرابو کارونو نه بچ شي مقصد څه دی زه مونځ کوم خو مونځ کې دننه مې روحانیت نشته دا روحانیت کا خپل مونځ کې راویستل غواړې نو بیا خانقاهګانو ته راځه بیا څه کوه خانقاهګانې دا دغې لپاره د دې قیام دی دا روحاني مراکز دي دا د نفس اصلاح کی تزکیه کوي نو دې لپاره د خانقاهګانو ته راځئ دا شریعت و طریقت دا دغه دی دا موږ ته ښه لارې ښیي تبلیغ والو سره ځئ دا ډېر لوی غنیمت وګڼئ دا تبلیغ والا حضرات دا الله اکبر سار ماښام په محلو کې په ګلو کوڅو کې ګرځي خلکو له د الله طرف ته رابلي دې سره ځئ ښه دا دغه یو تبلیغي درته قصه کوم دا بهلول نوم به تاسو اورېدي دا یو ډېر صوفي انسان و صوفي و خو ډېر ساده و خو خبرې به یې ډېرې د عقلمندۍ کولې ډېر عقلمند و یو ځل په بازار کې ناست دی او ډېر زیات ډېر جاړي یو کس په لارې تېرېده ورته وی بهلوله ولې جاړې څه وجه ده وی جی زه د بندګانو او د رب خپلو کې صلح کول غواړم څه کول غواړم د بندګانو او د الله په مابین خپلو کې صلح کول غواړم نو وی څنګه چلې صلح دې وکړه وی جی بندگان نه مني نو بیا وی الله مني وی الله وی چې راشه زما درته څومره لوی ګناهګارې ما ته یو ځل ټیټ شه سر په سجده کېږده التائب من الذنب کمن لا ذنب له که ستا د اسمانونو پورې ګناهونه د سمندر د اوبو نه ډېر ستا ګناهونه یو ځل تا د ریاکارۍ
د تکبر د غرور صادر د ځان نه وغورځو ما ته یو ځل ټیټ شلی زه به ستا ټول ګناهونه داسې معاف کړم چې تا چېرته ګناهونه کړي نه دي. وی مالک مني رب العالمین مني چې زما بندګانو راشئ صلح کوو تیار یم، خو بندګان نه مني نافرمانۍ کې دي. نو بس هغه کس ولاړ هلته نه چې یو څو ورځې بعد لاړ ګوري اب بهلول هغه صوفي هغه په دغې کې ناست دی په قبرستان کې جاړي. نو دغه بزرګ ورڅخه لاړ وی بهلول اوس دلته ولې جاړې؟ وی جی اوس دو صلح کول غواړي دا کوم چې مړي دي قبر کې دو صلح کول غواړي، اوس الله رب العالمین صلح نه کړي دو سره. اوس الله رب العالمین دو سره صلح نه کوي. اوس دا مړي وي چې مونږ غلطیانې کړې دي په دنیا کې، وخت ضایع کړی دی، حلال و حرام و تمیز نه دی کړی، مونږ توبه نه ده کړې. اوس مونږ توبه کوو، بس مونږ ته یو چانس میلاو شي، دو توبه کوي، اوس یې الله پاک نه معاف کوي. نو ای زما مسلمانانو وخت شته چې څو پورې دا سا دې هډوکې پورې نه ده راغلی که نه، ای دې هډوکې پورې دا سا به د دې نوک نه راوځي. پوه شلی دا نوک دی دلته نه به دا سا فرشتې بیا راکاږي داسې. مونږ څه غرور کوو د څه شیز غرور چې سا تر نه ووتلی دقسې پروت دی، نه لاس دې پله کولی شي نه دې پله کولی شي، په دغې پوزې کې تله فلان مالوچ دننه کې خولې کې دننه کې مخ ته له وتړي او هغه کاټن کپړې دی اچولي، ټیټ پینټ پتلون دی اچولي، ټای وي ورشئ قینچي راړئ کټ کوئ تر نه ده هغه تر نه کټ کړي داسې ټولې کپړې او هغه ښکلې کپړې ګرانې لسو لسو زرو سوټ وي دا ما چوی وي دا د مړي کپړې دي هغه کپړې وي ورشئ وغورځوئ چرتې هغه تر نه وغورځئ دومره لاس نشي خوځولی هغو دې ولمبي په دې او په دې او بیا دې دوو کپړو کې وتړي امام صاحب جنازه پړاو کی او شپږو فوټو ته دې کته کی نه هغه خواږه بچي تر سره هم نه هغه پر اډو کې کم کې بچه ته تلې راتلې هغه ته لزوی چلی ستا جنازې له را روان دی او بس ته به په قبر کې دننه افل حساب و کتاب به ورکوي اعمال نامې به هلته کلاوي ته به دغسې نو دې لپاره ای زما خوږو مسلمانانو تاسو هم د رسول الله مبارک امتیان یې زه هم د رسول الله مبارک امتی یم راځئ چې توبه وکړو په سچه چې نن نه بعد ګناهونه نه کوو باز راشئ او آخر کې خپل والد صاحب رحمت الله علیه درې نصیحتونه درته پیش کوم درې نصیحتونه او دا نصیحتونه د حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه د فضائل اعمال مصنف زما والد صاحب ته کړي وی لاڈلے عزیز الرحمن 3 باتوں کو یاد رکھنا. نمبر 1 مرگ زړه سره یاد وساته. سو کا مرگ زړه سره یاد وساته. مرگ یو حقیقت دی. مرگ بسټه مرাজি تاسو ته پته شته په کم ځای کې برازي تاسو ته پته شته په کم حالت کې برازي تاسو ته پته شته چې نشته نو انسان غرور دې څه خبرې کوم پوښلې دا ټول رازونه الله څخه دي یو روپۍ حساب به ورکړي کم ځای کې دې ګټلې دي کم ځای کې دې لګول دي دا ستا لاسونه په کم ځای کې استعمال شوي دي ستا وجود په کم ځای کې استعمال شوی دی ستا سترګو چاته کتلی دي یو شي حساب په قیامت کې ورکړي نو دې لپاره مرګ به زړه سره یاد ساتئ. نمبر 2 اتباع سنت وی زما خوږه خپله زندګي په سنتونو تیره کا په څه تیره کا سنتونو باندې به تیروئ که به نه تیروئ نن کافران یهود و نصارا قادیانیان مرزایان میډیا دا څنګه تعلیم مونږ حاصلو په دقه پیښور کې دننه دا پړه لیکه چې ورته وي پړه لیکه نن زموږ په معاشرې کې پړه لیکه او قابل ترین کس هغه ته وي چې د دنیا لوی لوی ډګریانې ورڅه کوي خو صورت اخلاص نشي لوستی صورت الناس نشي لوستی بدبخت خاتم النبیین نشي لوستی چې چللی وي دا ډېر لوی سړی دی په داسې سړي تندر لګای اصل هغه دی نه دی راځي ولا انګلیش زه ستاسو یو ډېر عجیبه خبره کوم زه ستاسو مخکې ناست یم ما یو ورځ سکول نه دی لوستی مونږ باندې والد صاحب یو ورځ سکول نه دی لوستی نو ولې زما عزت کې کمی راغله الحمدلله د الله لاک ها شکر حافظ قرآن یم عالم دین یم اوس د والد صاحب د برکته پیروم شلم خلکو ته مزونه هم پړاوم
جنازې هم پړاوم دا لوی لوی خلک مسلې مسایلو له هم ما څخه راځي پوه شلی زما عزت کې څه کمی خو نه دی راغلی او د دې بادشاهانو نه د دې لوی لوی خلکو نه په عزت پاتې کېږم الحمدلله ټول علما عزت په دین کې دی خوږو په دنیا کې نشته ما ته یو دنیادار په دې جهان کې وښیه یو چې کله نه دا دنیا جوړه شوې ده نه پورې چې د هغې عزت یې شته هېچا عزت نشته عزت په دین سره دی دنیا به کله عزت نه راکي دنیا کله چاله عزت نه ورکي او دین به کله هم نه ذلیله کوي پوه شلی دینداره شئ دین پسې راشئ بس د الله محبوبان به وګرځئ دې لپاره د علماو څخه راځئ د خانقاګانو ته راځئ تبلیغي جماعت سره راځئ د الله محبوبان به شئ انشاءالله پوه شلی نو سیوی اتباع سنت نن مونږه د غیرو طریقې اختیار کړي دا قسم قسم ویښته مونږ کټ کوو زه یو ځل پنډی کې وم یو کس ما ته څه فیسبوک باندې یو تصویر وخیجي وي دا مې داسې دي یو کس دی مسلمان هغه دلته نه ویښته ټول خریلي دي او دلته یې داسې یو سټایل جوړ کړی دی نو ما ورته دا کوم سټایل دی وي دا خنزیر سټایل دی څه سټایل دی خنزیر سټایل مې د دې څه مطلب وي دا د برطانیه یو کلاړي دی دا هغه دا سټایل کې نو زموږ دا مسلمانان هم کوي د انډیا یو کلاړي دی شکر داون نومې دی هغه غټې غټې برېښې څه وخت کې ایښې وي دا زما ځوانان به پوهېږي نو زموږ د ځوانانو هماغسې ګیرې دا برېتې پرېښې وي اے تا ځوانانو تاسو دا ګیرې ولې نه پرېږدئ دا خو د رسول الله مبارک سنت دی دې ته ولې نه راځئ چې کوم د رسول الله مبارک سنت دی هغه سهار ماښام ته نالۍ ته ورځئ اوس زه دلته څوک مشران ناست دي د هغو بار موټر سایکلي زه ورشم هغې له الله ته ورکم نو هغو به خفه کېږي به نه کېږي اوس دلته یو څوک معززان ناست دي زه لاړ شم هغو باندې سیایي ورځوم داسې هغو به خفه کېږي که نه زما توهین وشو اے د رسول الله مبارک امتیا ته چې کله دا ګیره خرئ ته خپل دوستان خوشحالی ته ښځه خوشحالی ته والدین خوشحالی و ته روزه اطهر کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قلب اطهر زخمی کوي خفه کېږي په کم مخ باندې به سبا قیامت کې تاسو رسول الله مبارک څخه پیش کېږئ امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې کم کس ګیره خوري کم کس ګیره خوري او دې مړ شو توبه یې ونه کړه دې قبر ته کته کوشو یو څو وخت بعد لاړ شئ د ده قبر وکنئ د ده مخ به د قبلې نه اوړي دي د ده مخ قبلې ته نشي پاتې کېدی ډېر مثالونه دي ډېر زیات او دا اکثر عذاب قبر دغې وجې نه هم کېږي ولې چې دا تواتر سره ثابت یو وجوب درجه ده یو حدیث سرته مختصر په دې اورم د کسرا یو سفیر راغلی دا زمونږ خلکو څه کوم سفیران راځي یو سفیر راغلی غټې غټې برېتې وې ږیره یې خریلې وه رسول الله مبارک ته مخکې راغی کېناست څه ملاقات لا رسول الله مبارک ورته وفرمایل تا دې مخ سره څه کړي دي څه ورته وفرمایل دې مخ سره دې څه کړي دي هغې بدبخته ورته مخکې نه وي ما ته زما رب کسرا حکم کړی دی چا کړی دی زما رب کسرا حکم کړی دی چې برېتې غټې کا او ګیره وخرایا رسول الله مبارک ورته وفرمایل ما ته زما رب الله حکم کړی دی چا کړی دی ټول وایي چا الله ټول وایي چا الله الله حکم کړی دی چې برېتې لرې کا او ګیره غټه کا سبحان الله وایشلی ډېر سخت وعید دی کم کسان چې ګیرې خورئ بس خیر دی انسان دی زم خطاکاره ګناهګار یم تاسو هم یې بس راشئ چې توبه وکړو او نن نه بعد عهد وکړو چې د رسول الله مبارک سنتونه به ژوندي کړو د کافرانو په دې طریقو لعنت لیږو لیږی به که به نه لیږی انشاءالله او سنت باندې خپله زندګي په سنتونو راولئ ټولې پریشانیانې به ختمې شي نن ټول پریشانه دي مالداره راشه اسلام آباد غټ غټ کوټو والا غټ غټ منصبونو والا راځي چې تکلیف دي کور کې او جی پریشانیانې دي او دا الحمدلله موږ ته هېڅ پریشاني نشته موږ ته کله پریشاني کېږي چې کله زموږ حکمرانان ختم نبوت سره غداري کوي قادیانیانو مرسته کوي د علماو توهین کوي نن داسې ځوان پیدا شو په دې ملک کې دا مخکې نو
دا اوس پیدا شله چې مولیانو سره دمره نفرت شو که ستا چا سره سیاسي اختلاف دی خیر دی وکا او ته د دې ګیرې او د پټکې ولې توهین کوي ته ولې دا ګیره او دا پټکې د سپي او د خنزیر په مخ لګئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی واورئ څوک چې د علماو توهین کوي څوک چې د رسول الله مبارک د سنتونو توهین کوي قسم مې په خدای په دې جماعت کې درته ویم حدیث مبارکه کې دي د داسې کس به خاتمه په ایمان نه کیږي داسې کس باندې به د رزق تنګي راځي او داسې کس باندې به ظالم حکمرانان مسلط کیږي نن وګورئ ټیک ده تا ما سره اختلاف دی وکړه زه یو عام انسان یم او ته دا ګیره ولې د سپي په مخ لګئ د دې ولې توهین کوي او د سنتونو توهین کول کفر دی نن ځکه زموږ معاشره تباه او برباد ده نن الحمدلله که زما د مدرسې زما د جماعت زما د خانقاه تبلیغی مراکزو د پاکستان اصل محافظ دی هغه صرف قایري جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مونږ په فخر سره ویو مونږ هیڅ خوف و خطر هیڅ چا نه لالچ نشته زه نن فضل الرحمن صاحب پسې ولې روان یم هغه ماله څه موټر ګاډی سیکل نه دی راکړی ماله ټرانسفارمر نه دی لګولی زما د مدرسې چوکیدار ضرور دی زما د دین د اسلام چوکیدار ضرور دی ملکی حالات داسې دي بعضې به ستاسو ذهن کې اعتراضات دي صحیح ده خو لږ ما نه هم تپوس وکړه نن زما مدرسه په خطرې کې ده که نن زما د مدرسې محافظ دی هغه مولانا فضل الرحمن دی بل څوک نه دی زه په اسلام آباد کې پاتې کېږم ما ته مشکلات دي نو زه چا څه کولی شم تاڼې ته ځم نو هغو لاله ټکوي که زه عدالت ته ځم وي پیسې راړه نو بس زه خو حق هغه مولا پسې ځم ما خپلو په سترګو دا کس په حرمینو شریفینو کې په جړا کتل دی قایري جمعیت دا نور وګورئ د کرپټ اولاد دا د یهودو نصاراو ایجنټان د دوی په مخونو سنت نه مزونه دونه کې سپي ساتي خبیثو ښځو سره دو وخت تیری او بل طرف ته یو د پټکي والا د ګیرې والا او د پاکستان کې د لسو لکو نه ډېر د علماو او د طلباو د محدثینو امام هغه ټیک نه دی دو ټیک دی زما والد صاحب رحمت الله علیه ډېر لوی ولی الله الحمدلله خاتمه بالخیر سره په دې دنیا نه الحمدلله تللی دی او مسکې مسکې دی دنیا نه تللی آخري وخت پورې قایري جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب له به دعاګانې کو علماء او مدارس والو دا کس غنیمت وګڼئ دې لپاره موږ سیاستدانان هم یو وی د مولا سیاست سره څه کار دی تمام انبیا سیاستدانانو رسول الله مبارک سیاستدان صحابه کرام سیاستدان دغه لک تاریخ ولولای کنه محمود غزنوی رحمت الله علیه فقیه العصر هارون رشید رحمت الله علیه عالم حافظو سید صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه موږ غواړو چې عمران خان صاحب د ریاست مدینه دعوه کړې ده نو ګیره غوپرې کې ده کنه ریاست مدینه دعوه کول آسان دي صرف ځکه زه وایم خبرې مه کوه عمل پې وکړه نن د عمران خان صاحب ګیره پرېږدي پټکې دې وتړي حافظ قرآن دي شي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم دی حاصل کی قرآن تعلیم دی حاصل کی زه به د هغه سپلی خپل په سر باندې ږدم زه به هغه پسې مسکومه زه بیا بل چرته ځم نن که زمونږ جنگ دی هغه نظریاتی جنگ دی یو طرف ته یهود دی قادیانیان بل طرف ته محمدیان الله دې مونږ محمدیانو صف کې شامل کی مونږ د حکمرانانو دشمنان نه یو زما خوږو که پی ټی آی والا یې زما رونه یې کدی پیپل پارټی یې زما رورې کدی قاف لیکي نون لیکي زما رورې جمعیت علماء اسلامي زما رورې خو ته ماته وایې زه د ګیري پټکي سره پی ټی آی جلسې له تلی شم زه خو نشم تلی سوال هم نشي پیدا کېدی اسلام آباد کې درنه وکنه څه حال و دې لپاره کالته قرآن اسباقو هلته درود شریف ذکر وی آزادی مارچو په اسلام آباد کې زما والد صاحب رحمت الله علیه والته د الله الله ضربونه لګول که به نه لګول موږ به زه کتلو نن د عمران خان صاحب جلسې کړې قرآن او عمران خان صاحب جلسې کې هغه کسان تلاوت کې چاله سورة الناس مستل بي نه راځي زمونږ نشته اختلاف دا دی خدای لپاره الله نه ویریږئ نن په ملک باندې عذاب دی تاسو صرف ترقی پسې لګېدل یې خالق مالک رازق و الله دی مسبب الاسباب الله دی
الله به رزق را کوي دونه شي را کولی بادشاهان تاسو له رزق هر غلطې ته ولا غلطه وایي دا نه هغه چې سوي تاسو ورپسې شئ نه مونږ هم خپل د مشرانو هر څه نه کوم د شریعت دایرې کې د هغه منو به هر حال وخت ډېر زیات شه یو په سنتونو عمل به کوئ که نه انشاءالله آخري نصیحت یې ورته وکړي درود شریف به کثرت کوئ درود شریف به کثرت کوئ که نه کم انسان چې درود شریف کثرت کړي هغه په وجود کې یو برکت راځي الله پاک ستاسو د ټولو دا راتلل خپل په بارګاه کې قبول کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین او د ذکر مبارک مجلس کو د الله الله ضربونه لګو چې زموږ د زړه نه دا ګندګیانې دا لرې شي د الله د نوم انوار تجلیات زموږ په زړه کې داخل شي افضل الذکر لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خزړه ته متوجه شئ او خپل د ګناهونو باندې ندامت اختیار کړئ او خپل د الله نوم واخلئ لا اله الا الله 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 لا اله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت فرمای فذکرونی اذکرکم تاسو ما یادوي زه به تاسو یادوم خو همیشه الله پاک یادوي الله به تاسو یادي او الله چې مونږ یاد کی مونږ ګناهګاران او ان شاء الله د الله د رحمت نزول بکیږي الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يوم ما یو تبرک راوړی دی اجازه شته ما یو تبرک راوړی دی د دې تبرک د وجې نه الله رب العزت ډېر کسان پاخه محمدیان کړي دي دا څه معمولی تبرک نه دی د دې پس منظر تاسو ته اورم کراچۍ کې دننه یو NGOs کمیټي وه او د هغو چې کوم مشر و هغه د امریکې کانګرس سینیټر و د پاکستان کې چې څومره خراب کارونه کېږي دې پسې ټول کافران دي د څومره خراب دی هسټري ولې ټول کافران دي قادیانیان میرزایان ورپسې دي نو هغو اسلام آباد کې یو د کراچۍ کې یو فنکشن کېښود او دا اعلان یې وکړ چې موږ به په یو ورځې کې 15,000 کسانو ګیرې خري او ورلډ ریکارډ به جوړو څه چل به کوو 15,000 کسانو ګیرې به خورو او ورلډ ریکارډ به جوړو زما والد صاحب رحمت الله علیه ته چې کله پته ولګېدله زما والد صاحب رحمت الله علیه دا عهد وکړ
رسول الله مبارک سره چې آقا تاسو یو غلام دا تاسو سره عهد کوي چې ان شاء الله چې څو پورې زه ژوندیم د 10,000 کسانو ګیرې به एकदम ورلد ریکارډ به جوړوم کافرانو ریکارډ به ماتوم او الحمدلله د لکو نه ډېرو خلکو ګیرې ایښي دي او هغې نه بعد اوس مونږ پاکې عمل کوو ما څه کې یو تبرک دی مونږ د تبرکاتو قایل یو دا تبرک څه معمولی تبرک نه دی کېدای چې تاسو مخکې د دې زیارت نه کړي بعض علماو به کړي دا د آقا رحمت الله علیه صلی الله علیه وسلم د قبر لپاسه چې کوم غلاف دی قبر اطهر لپاسه چې کوم غلاف دی د هغې ټوکړه مبارک د ماسک او بل طرف ته د بیت الله شریف ټوکړه ده کم کس مولانا طالب نه کم کس چې دا عهد کوي چې زه پوخ محمدي جوړېږم د الله د رحمت امیدوار جوړېږم او رسول الله مبارک شفاعت ماته نصیب شي زه به د هغه په مخ دا غلاف ټوکړه لګوم چې آینده لپاره ګیره به نه خري د قادیانیانو د یهودیانو د مرزایانو د کافرانو طریقو باندې لعنت لیږم او خپل رب راضي کوم رسول الله مبارک راضي کوم او داسې کس لپاره چې سنت ژوندي کې رسول الله مبارک دی طرف 2 بشارتونه دي یو دا 100 شهیدانو ثواب علما ناست دویم دا چې رسول الله مبارک شفاعت به ورته نصیب کیږي او جنت ته به داخليږي کم کس چې دا اعلان کې نن بعد ګیره نه خرم د قادیانیانو مرزایانو په طریقو لعنت لیږم پوخ محمدي جوړېږم اول تر هغې زیارت کوم دا ښکاري غلاف مبارک دا شین شین دا لیکي لیکي چې وشلی دا د آقا رحمت الله علیه صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک لپاسه چې کوم غلاف دی دا د هغې ټوکړه مبارک ده ټول وایه سبحان الله او د بل طرف ته د غلاف کعبې ټوکړې مبارک ده د غلاف ټوکړه مبارک ده څومره بختور دي هغه خلک ابھی کہنا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ ټول عمر دې شیطان خوشاله کړ دی ټول عمر دې ملګری خوشاله کړ دی ټول عمر دې لیډر خوشاله کړ دی ګناهونه دې کړي دي بس کا انسان راشه توبه وکړه او پوخ دې الله شه چې کوم دا اعلان کې نه بعد ګیره نه خریم او ګیره به ساتم سنت مطابق هغه کس دې راشي زه به هغه په مخ دا تبرک مخ نه به زر شئ راځئ دنیا لپاره خیر د ځان ارتاو کوي تاسو ماشاءالله دا وګوره سبحان الله دا دی اصل مؤمنان راشه راشه انتظار مه کوئ د مرګ پته نشته خپل ساغو ګیره راغلی نه ده نه نه داسې نه دي کول ټایم بیا موږ څخه لګي راځئ 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 دا ماشاءالله راځئ عمل وکئ صرف بیانات اوریدل نه دي راځئ پاخه مو چاله خوشاله وئ ملګری به تاسو سره وخاندي او دې خاندي قیامت پر د عذاب نه بیا بچ بشئ راځئ دنیا کې ځان کارتاو که خیر دی الله مخکې ځان اوچت کوي الله راضي کوي دا مخونه الله را کړ دي اوسې تر باندې فالج ارتاو که څه کولی شي دې لپاره خپل الله راضي کوي توبه وکئ په هر حال دغه 2 کسانو کوم دا عمل وکړه زمونږ خپل اخلاص قبول شه مونږ دې مان به د الله رحمت و نزول کیږي بعضې ملګري تیله نه راځي ما ته بیا ملګري تانې راکړي خیر دی قبر کې به بیا څه کوي زنکدن په وخت کې به دا ملګري ستا خوا کې نه لمبول وخت کې به دا ستا خوا کې نه حق خپل الله ته به پروت دی دې لپاره اراده وکړئ چې انشاءالله ګیرې به اږدو انشاءالله دغه مې درته وکړو واخر دعوانا الحمدلله رب قاری صاحب ته دعا وکړئ دعا به قاری صاحب کی انشاءالله